ورحمتالله وبرکاتو. کتونکو زما نوم محمد ابوبکر بختیار خان دی او نن ما ځان زما یو ملګری محمد علي خان راوستی دی. نو دې نه به موږ د دې تاسو ته څنګه پته ماشومان نه دي دا لکه دا جنک فوډ نه دی دا خراب سامان 2 نمبر سامان دا چې دی اخلي ډېر خو پاپړ ماپړ اخلي دومره هغه مو له مور پلار نه ورکوي چې سم کوالټۍ والا شیز والي که نه چې هغې کې بیا لږ هغې خو تاسو ته پته ډېر سامان په دې کې نو تاسو لږ د ماشومانو ډېره مسله جوړه شوې د دې بارې که نه موږ به هم د دې حوالې نه محمد علي خان سره خبرې کوو د دې مخکې د دې نقصانات څه دي. زه د محمد علي خان طرف ته زه به تاسو نه تپوس غواړم دا ماشومان دا چپس جوس ولې اخلي ستاسو څه هغه دي د دې بارې کې وجوهات دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. بل دا چپس او دا پیکټ چې که نه د جوسونو وغیره دې ما چې دا کارټونان وغیره جوړ نو دې طرف ته ماشومان راغوزېږي چې هغه کارټون راغلی موټو پتلو هغه چې ماشومان ګوري نو هغې ته هم اټریکټ شي هغې طرف ته هم ورځي نو د هغې د لاسه مخلي. بل د هغې کې داسې فلیورز او مسالې چې کم صحت دپاره ښه ني خو ټیسټ کې خلک بیا نقصانات پکار دي. اوس ماشومان اخري مزه ورکړي هغه ټایم سره مزه ورکړي خو بیا یو ورځ 2 ورځ پس هغې سره بیا بیماري راشي نو هغه 10-40 روپو د لاسه د دې 3-4 زرو نقصان شي یا مخکې هم کیدی شي. د دې نقصانات به ډېر زیات شي تاسو لږ راته موږ ته ووایه. د دې ډېر زیات نقصانات دي. فرض کړه هغه مسالې هغه دنده وجود ډیمیج کوي څنګه دا ګردې وغیره شوې دا پیپسي وغیره دا ګردو توري کی دا ګردې توري کی د هغې سره لنګ کینسر وغیره وشي او هغه ډېر زیات بیا نقصان دی هغې علاج هم بیا ډېر کم کیږي. جزاک الله. بالکل جی تاسو ډېر زیات ښه هغه راکړو خو زه به دا مې غواړم چې مسله پکې موږ به اوس دوکانانو ته هم نه شو ویلی نو زه به تاسو ته دا تپوس غواړم چې دا به موږ چاته وایو چې دا ماشومان منې کوي که نه اوس خو موږ دوکاندارانو ته هم نه شو ویلی چې دوکانداران خو دا نه شي بندولی ځکه د یې خو کار نو موږ به چاته وایو چې دا کار منې کوي په خپل زوم باندې. هغې مور او پلار ته ویل پکار دي چې دوی له دا پیسې مه ورکوئ آیا چې دا 10-40 روپۍ ورکوي د دوی د لاسه د مور پلار هم ډېر نقصان وشي چې 10-40 روپۍ ورکړي د دې په ځای دوی د 100 زره 1.5 زره یا 2 زره 3 زره نقصان وشي. بالکل جی د هسپتال د ایم اس د مسلو نه به بیا ډېر زیات خلاص وي د کمیشن نه بغیر خو خلک کار هم نه کوي نو تاسو لږ د ماشومانو خپل فکر وکړئ ډېر زیات بچاو ته ساتئ. زه به تاسو ته تپوس کول غواړم چې تاسو به د دې د منې کولو دپاره مور او پلار ته څه طریقې ورغواړئ کو هغې وکړي لکه پیسې خو صرف ورکول نه دي خو منې کول هم یې که پکار دی یې پخپله مخ کوي دا خبره ټیک ده. جی ماشومان خو به ترې منې کېږي نه هغې خو به ضد کوي غواړي به نو په میاشت کې یو ځل پکار دی ولا کو پکار مي ماشومان به ضد کوي په میاشت کې یا په کال کې 2 ځله پکار دی نو هغې سره به ماشومان هم خوشحالي او دومره نقصان به هم نه کېږي. جی بالکل دا ډېر زیاته ښه خبره وکړه ځکه ماشومان خو د دې نه بغیر اوس اوسېږي نه خو پکار دی تاسو منې کوئ لکه څنګه چې ډېر خلکه د چرس او دا سګرټ ته دې ته هغه شي نو داسې خلکه د ماشومان د دا چپ جوس د هغې دا شي نه شو نو دې نه لږ بچ اوسئ او د ماشومان نه دا خلاص د ماشومان نه دا لږ بچ کړئ. ماشومان به هم خوشحالي چې په کال کې یو ځل ورته میلاویږي او د دې نقصان به هم نه کېږي تاسو به د دې خرچې نه هم بچ کړئ. محمد علي صاحب د دې موږ خو اوس هر څه والدین ته نه شو ویلی د دې پکې دا انتظامیه خو به هم څه نه څه هغوی د دې پکې څه ذمهداري ده د انتظامیه د انتظامیو ته پکار دی چې دا چې کم دکاندار چې جعلي دغه کار کوي مور او پلار ته موږ نصیحت کولو انتظامیې ته وایو چې دا کم دکانداران غوړو کې چې کم تیل دا چې کم غوړي دی استعمالي دا د میاشتو زاړه پراته د میاشتو د کلونو زاړه پراته چې هغه پې بدلي نو هغه پاک غوړو کې د پرتې نو بیا به لږ نقصانات کمي او دا مسالې د هم کمې استعمالي. بل دا چې کم جعلي دکانونه دي دا بند کړي نو چې یو 2 دکانونه بند کړي نو نور ته هم نصیحتونه میلو شي هغې به هم بیا دا کار نه کوي. جی بالکل د انتظامیه هم پکې ډېر زیات موږ ته ډومبې محمد علي صاحب ډېر شکریه ده موږ ته دومره بریف ایکسپلینیشن راکړو دومره زیات ښه دندې پکې راوړو موږ ډومبې راته د والدین هغه وویل د والدین په څه په ماشومان باندې حق جوړېږي چې دا منې کړي بیا د انتظامیې ووې دا هر څوک د ویل کې موږ به تاسو ډېر زیاته مننه کوو او ستاسو ډېر شکریه چې تاسو دلته کې راکړئ کو جون دو انشاءالله موږ به بل ځله ملاویږو.